هر انسان کې ګناه شته یاره داسې انسان نشته چې هغه کې ګناه نه خو چې انسان د دې ګناهونه راوړي بس دغه تصوف را اتباع د سنت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول نه اعلی پیری سره راځي من ده اتباع د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تللی یو ځل ما دا خبره ډېره کړې ده مردان ته زه تللی هلته یو مونږ هم بس پیران یو چې د پیر نوم واورو نو مسلې ونی شو لاړو مردان کې دا اولې زمانې خبره تاسو وایئ چې دا د اوسنۍ شوې خبره ده دا د 94 خبره ده تاسو پیدام نه راغلی پوهېږئ تاسو پکې دا 2-3 یا دا کومه لکان چې دا پیدام نو راغلی 94 خبره ده لاړو وی پیر صاحب دی مونږ هم لاړو مونږ وی دا پیر صاحب دی کې بنو سره پیر صاحب مبارک خو اول د کوټې شریفې نه راووت بیا وی پیر صاحب روزي او راووته چې راووته مونږ وی دا چېرته نیک سړی به وي غټه ګیرې به وي راضیمند زما غوندې چېرته تسبیح به ورسره چټه مزېداره ښایسته شین اجامت یې کړی مخ یې سپین نیولی ما یې زه واوړېدو پې دا به ورسه چل بیا مرګرو ته وایي راوړی واله نو دغه شان د ګرمۍ موسم یې مونږ وی زه راوړی چېرته اوبه به راوړي شربت به راوړي هغوی راته د چرسو چیلمونه ډک مخامخ کېښودل وي دا اوس کې میخانه د غر د په تخبې کندارات شه مونږ مولیان یو پټکیم په سر د ګیرم دونه ببرې نیولې دي مونږ به د چرسو سګرټ څکو وایي دا د پیر صاحب اوله میلمستیا راغلې ده مې الله دې دا پیرم غر کړي او الله دې دا چرس هم غر کړي مونږ ته نه راپاڅېدو نو مونږ دغه پیران نیو اتباع د سنت به کوئ څه به کوئ د حضور صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري ذکر لږ غونتی ذکر داسې 100 کرته 200 300 کرته د خپل وخت مناسب منځونه کول مونځ چې دنه قضا نه شي د خپل وخت مناسب مونځ کول دا د ټول نه غټه پیري ده د حرامو نه ځان ساتل خلکو له تکلیف نه ورکول دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن په روایت کې راځي المسلم من سلم المسلمون یا مؤمنون من لسانه و یده د ټولو نه غټ پیر صاحب هغه دی دا ترجمه مې په حدیث کې پیر صاحب نه دی ګورئ د ټولو نه غټ مؤمن هغه راغلی دی چې د هغه د خولې د ضرر نه او د لاسو د ضرر نه مسلمانان په امان وي دا د ټولو نه غټ د ایمان خاوند راغلی دی نو غیبت به نه کوئ ګورئ مونږ چې کله په غیبت باندې کینو حاجي صاحب سم خوند کوي دا غیبت ښه ګورئ حسد په مونږ کې نه راغلی دی غیبت په مونږ کې نه راغلی دی یاره هر هغه تکلیف غیبت حسد عجب پیژنې که نه زعم زما د پاسه څوک نشته خلک په دې کبر دا اشیا دا ټول د تصوف خلاف اشیا راغلی دي عاجزي عمل په سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل د ټولو نه بهترین اعلی شي اکل الحلال راغلی دی څه راغلی حلال طلب کول او حلال خوراک چې ډېر هم ته غټ تسبو واله شي خو چې حرام خورې نو تکلیف پر ته بیا راغلي اړه کې به د روشنۍ او رڼا نه پیدا کېږي د ټولو نه غټ د ایمان کار نن سبا دا دی چې سړی طلب د حلال کوي او حلال خوري د خپلو بچو حفاظت او د خپلو بچو تربیت چې په حلالو باندې وکړو ستا په کور کې به الله تعالی خیر و برکت واچي نو عظیم شي د الله د طرفه بچي دي بیا د هغې نه پس ته د بچو تعلیم و تربیت دی او د هغوی د تعلیم و تربیت سره په خپله باندې عمل کول دي ځکه چې آخرت زمونږ مقصود راغلی دی دنیا زه کله ناکله سوچ وکړم چې ډېر په دې دنیا کې پاتې شو تاسو نه یادو مونږ ځان یادو یا ډېر په دې دنیا کې پاتې شو زموس 52 سال عمر روان دی لکه او چې ډېر په دې دنیا کې پاتې شو نو یو 20 کاله د نور پاتې شو که نه هسې مې ووایي ګورې شلو 72 سال ته نن سبا څوک رسي نه ډېر کم رسي بچې 62 او 63 او 65 شي نو هلکه وي الله پاک مو بخه راځی ګورې ښه نو دا 72 سال څه راغلی دي زما عمر چې 72 ته رسي څه راغلي 20 کاله نو 20 کاله څه دي تاسو سوچ وکړئ 20 کاله یې څه نه دي راغلی نو دا وخت باندې تېرېږي دا د عمل وخت نه تېرېږي تاسو کوشش وکړئ چې الله ته توبې وباسئ سره د معنه او بیا د نیک عمل یو پنګه ځان سره د آخرت لپاره یوسئ دا د ټولو نه غټ ایمان هم دی دا د ټولو نه غټ تصوف هم دی او دا د ټولو نه غټ پیري موریدي ده الله تعالی دې تاسو له په دې باندې د عمل سره د ما توفیق را نصیب کړي او د تکلیفونو مصیبتونو نه دې الله په امان کې وساتي